تاسو خیالي د دې حکومت درې نیم کاله پوره شو او په دې درې نیمو کالو کې د ترقۍ په ځای دې حکومت د دې عوام نه سرمن وویسته او بیخ او بنیاد یې وله وویسه او د دې نه علاوه که ته سوچ کې نو لوکوټې فرق به معلومو چې کوم سړی د پی ټي آی دی نوکري د هغه ده چې کوم سړی د پی ټي آی دی د هغه په ځای باندې سیکشن پور نه لګي او چې کوم سړی د پی ټي آی نه دی د عوامي نیشنل پارټۍ دی یا د بلې پارټۍ دی د هغه په ځای باندې سیکشن پور تیار ولاړ دی د هغه بېعزتي کېږي د هغه د ښځو بېعزتي کېږي د داسې حکومت نه موږ ته څه مطلب داسې حکومت دی خدای تباه او برباد کړي او د دې ځای نه دې خدای ورک کړي بله خبره دا ده چې په دې حکومت کې چې کوم غوړي ګران شو او په دې حکومت کې چې کوم نرخونه ګران شو نو که ستاسو خیالي نو دا عمران خان چې دی دا د دروغجنو بادشاه دی په خپله دروغجن دی بیمانه دی ګنډکپ دی نو په دې وجه باندې د دې خبرو یو ټک تاسو ته وایم دوی چې اگر جس وزیر اعظم کی موجودگی میں حکومت نے ریٹ بڑھائی تو سمجھو کہ وہ وزیر اعظم چور ہے نو اس چور سوک دے ددب وقت کے نہیں نو اب چور کون ہے عمران چور ہے ددوے نا دوا چی دا کم وزیر اعظم پا وقت کے دا بجلی بل زیاد شو تو آپ سمجھو کہ وزیر اعظم غدار ہے اور دھوکہ باز ہے تو آپ دھوکہ باز کون ہے اب دھوکہ باز عمران ہے ہاں دا دینا علاوہ دا سپټه خبره نه ده کم کسانو چې د لارو کوڅو او د روډونو روپۍ والي د لالکونه واخله د شکردرې پورې د شکردرې نه واخله او د روډنګار او د بها او د شوره پورې چې دا کمې لارې کوڅې روډونه دا د یو خاص سکیم لاندې جوړ شوي دي چې په نیمه باندې په هغې کې ټیکهداران دي چې تاسو ته د بېدارې ټیکهداران هم معلوم دي د سمبټ ته تم معلوم دي د مټې د تم معلوم دي د خریړۍ د تم معلوم دي اعلی حاصل قیاس د لالکو پورې د دغه کسانو سره به د یوې پایي حساب کېږي د یوې پایي او دی چې دا کومې نوکرۍ خرڅې کړلي د هغې ډاټا موجود ده او څنګه چې الله په قرآن کې فرمایي چې د قیامت په ورځ به لاس و خپې ګواه کوي چمړه به ګواه کوي نو واورئ حکمرانانو کومو خلکو باندې چې تاسو دا نوکرۍ د هغو په لاسونو خرڅې کړي دي کومو خلکو له چې تاسو پیسې ورکړي دي په لارو کوڅو کې په سړکونو کې روپۍ والي هم دغه خلک به په تاسو باندې واده مواب ګواه جوړېږي او ستاسو خلاف به بیا ګواهي کوي او دا به پکې ټول شاملي دوستان ورونو زه تاسو ته یو بله خبره کومه هغه دا ده چې که چیرې تاسو ته دا معلومه ده چې ناڅاپه یو بلاسټینګ وشو چې په دې ځای کې دا پی ټي آی را پیدا شوه نه د پی ټي آی بنیاد شته نه خلک شته بل طرف ته عوامي نیشنل پارټي د 130 سال لا چې د هغې مشر عبدالغفار خان بابا 37 سال په جیل کې تیر کړلي زه به ومنمه چې عمران او د ده ملګري 37 ورځې په جیل کې وباسي او دوی په دې جیل کې په قسمونو فریادونو او تکلیفونو کې خو دې د دې نه بچ کېږي نه دا دې ته پرته ده که خدای کړی وخیري باقي زه تاسو ته وایم چې تاسو خپل ګاونډ ته وګورئ ستاسو د خدای په مهربانۍ سره په دې نامساعد حالاتو کې چې نه نوکري شته نه پیپ شته نه روپۍ شته نه حکومت شته او په یو اواز باندې دا خلک راوتی دی موږ د دې قام خلک یو موږ د دې خلکو دپاره ځکه راوتي یو چې یاره چینی په 500 په 570 روپۍ ده غوړي په 6000 روپۍ دي اوړه په 4 او په 3000 روپۍ دي یا لکه د خدای بنده ته چې دا هر مازدیګر او هر ماښام ریټ بړاوهي نو دا تر هغه پیرني نه تپوس کې چې ته جنات تا ته وایي چې دا بړاو کو دا زیات کا ته په چا باندې عمل کې تا خو ایمان غرق شوی دی تباه شوی خو د دې خلکو سره څه کې راشه راوځه دا خلک وینا چې د دې خلکو څه پوزیشن دی خلک تباه او برباد شو دیاړي نشته مزدوري نشته ستا د بجلی بیلونه په یو کور پسې د 5000 نه د 20000 روپو پورې بیل راځي ستا په بازار کې د پوړي مزدوران په قطارو
کارونو باندې ولاړ دي کرنډۍ شاته پرته ده تیشې وسره ده نوکري نشته مزدور اسې ولاړلې ګاډۍ تشې دي د دکاندارانو کار نه کیږي په قسمونو خلک دې پسې لګولې ټیکسونه ترې اخلي د هغو بې عزتي کې که د چا رشکره په هغې باندې جرمانه لګې موټر سایکل والا نه پرېږدي نو خدای دې تباه و برباد که ستا مطلب څه دی د دې نه ته څه واړه د دې خلکو سره زه تاسو ته د اخرنۍ عرض کومه چې خپل اتفاق او اتحاد وساتئ ستاسو قوت د ټولو خلکو نه زیات دی که تاسو لس تنه بلې جلسې له یو سړی په ځان کیږي د دې نه هغه ډېره زیاتېږي به او انشاءالله تعالی را روان وخت د عوامي نیشنل پارټۍ دی او تاسو ډېره زیاته مهرباني महंगाई 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 आवामी नेशनल पार्टी غرمدي او ملګری ولاړ دي زمونږ پروګرام به بالکل مختصری زمونږ سره دوه درې مشران دي چې په هغوی به خبرې کوي زه اوس د ضلع سوات انفارمیشن سیکرټري ضیا ناصر صاحب ته به بلنه ورکوم چې هغوی راشي او ستاسو په مخ کې د مهنګایي خلاف د خپلو خیالاتو اظهار وکړي ضیا ناصر انفارمیشن سیکرټري ضلع سوات بسم الله الرحمن الرحیم په سټیج ولاړ زمونږ مرکزی مشران ضلعي مشران او د دې علاقې سپینروب او تاسو درنو مختنو السلام علیکم دا مرګري وایي چې یاره په وزیر اعلی صاحب پسې څه ووایه نو وزیر اعلی صاحب پسې به زه څه ووایم هغه خو تاسو ټول ته پته ده وایي نه بېبې ده نه لالا ده په لالا داسې شی شو موږ خو مشران لېږلي وو خلکو له ووټ ورکړی او د تبدیلۍ په نوم باندې هغو لاړو هلته هغو لطیفې شروع کړه مسخرې شروع کړې یو وزیر وایي چې خوراک کوئ نه هنوړۍ کمې خورئ چې دا مهنګایي نه راځي بل وایي چې چیني په چي کې چیني اچوئ نو 9 دانې ترې کموئ چې دا یا 10 دانې نو موږ ورته سوال کوو چې دا چیني دې لږه غټه رالیږي چې په شمار کې اسانه بل پکې وایي دغه لطیفې چې ته ووایم نو دا هم ډېرې دي بل پکې وایي د سهار دوه فرشتې راکوزي شي نو هغه ریټونه مقرر کړي دا هغه طرفه دی نو دا خو عجیبه عجیبه خبرې دي خو زه به دا ووایم چې د مهنګایي د ګرانۍ د دې احساس خو هغه سړي دی چې د چا وس نه کېږي زمونږ یو د منګور یو MP دی هغه وایي چې یاره دا 200-300 کسانو له ډوډۍ خو د ریډۍ مزدور هم ورکولی شي د ریډۍ دا مزدوران موږ ته معلوم نه دي اجزانان سهار راوځي دلته کې د هغو اول خو مزدوري نه مومي چې مزدوري بیا مومي نو بیا د هغو دومره مزدوري چې هغه پرې بازار کې د مازدیګر ماښامه پورې په نهاره مزدوري کوي چې یاره دغه چول او شوپړ که زه وخورم نو زما د بچو رزق پې نه پوره کېږي نو دا حال دی او ستاسو پرې دا بالکل دا خبره ده دا ځای پر کې ستاسو په دې علاقه کې یو وزیر دی وایي 40,000 خلکو له ډوډۍ ورکړې ده 40,000 خلکو له ډوډۍ یو سړی ورکولی شي هغه د غریب او د مزدور هغه ته څه احساس وشي دلته خو د بجلۍ بل چې کور ته راشي لکه کور ته چې غم راغلی دلته کې چې د ماشوم سړی ډاکټر له بوځي او ډاکټر ورته دوایي ولیکي د سړي سره بیا وس نه شي دغه ډاکټر له دا دوایي والا هغه چټ په جیب کې کېږي واپس راځي ټیکسونه به موږ شروع کړي دي تاسو اکبر باچا ووایي د بجلی بل ته وګورئ په هغې کې ټیکس دی د ګیس بل ته وګورئ په هغې کې ټیکس دی TMA والا ټیکس الي په منګوره کې خو هغه واسه والا یو اداره ده نو هغه نورو تحصیلونو ته به را روان دی فلحال په بابوزو تحصیل کې ده هغه چې په کور کې څوک اوس بور وباسي نو وایي چې پر لیټر به دا یو ټیکس ورکوئ دغه نو دا تبدیلي ده به ځان مو د ټینګ کوي نو دا وخت راغلی دی ملګرو دا د سرې جنډې دا د ایمل ولی خان په هدایاتو باندې دا نن زمونږ دریم پروګرام دی د دې نه مخکې موږ په ضلع کې یو کړی و د هغې نه بیا کیمپونه ولګېدل نن د تحصیل په صدر دي او انشاءالله دا لړۍ به روانه وي دا به موږ یونیو کونسل ته راکوزو په هر یونیو کونسل کې خو زه د عامو خلکو ته یم عامو عوامو ته چې د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق نه ساتي که هغه سرکاري ملازم دی که هغه کاروباري سړی دی که د هرې طبقې سره تعلق ساتي دا مهنګایي دا ګراني یوازې په عوامي نیشنل پارټۍ نه ده دا په هر سړي ده په کار ده چې هر سړی زموږ سره په دې جنګ کې ودرېږي
او د خپل حق ته پوسو کی کنه په هغه خلکو هیڅ اثر نه پرې وځي. اوس هم زمونږ وزیر اعظم صاحب تللی دی په چېرته کې وایي د لور واده دی پته نشته چې کومه لور ده زموږ ته خو لور هم نه معلومه وایي د هغې واده دی په سعودي عرب کې په سرکاري خرچه تللی دی هلته کې دغه کېږي نو دا پیسې به هم زموږ نه اخلي. مهرباني وکئ راویښ شئ د دې جنډې سره ودرېږئ دا په دې قام سره دا یو سره جنډه ده چې د قام سره مخلصه ده. که دلته د دهشتګردي راغلي د همدغه جنډه وه دا مشرانو چې ولاړ وته دلته که سیلاب راغلی د همدغه مشرانو دا خلک چې دې سخته کې د عوامو سره ولاړو. اوس که د مهنګایي د عذاب راغلی دی نو هم دا خلک چې دي رامخکې شوي دي. تاسو ته زما دقه یو سوال دی او خصوصا زما د ینګ کل دا یوت چې زمونږ کم یو دی چې مهرباني وکئ یو موټی شئ او د دې مهنګایي د عذاب او د دې ګرانۍ د عذاب چې کوم راغلی دی د دې خلاف د عوامي نېشنل پارټۍ سره ملګري شئ. ډېره مننه مشران دي دوی به خبرې کوي غرمن دي راوخم دغه